چې څونه ګناهونه موږ تاسو نه کړي خو هغه ګناه ته د سترګو په ذریعې سره کړې ده الله بخونکی مهربان ذات دی راشه الله ته ستر په سجود شه ای رب ذوالجلال زه تا نه معافي غواړم بس الله به دې معاف کړي حضرت حسن بصری رحمه الله روایت چې نبی رسول الله فرمایي وی چې کله الله رب العزت شیطان مردود کو لعین وګرځو او دې دنیا ته چې را کوس کو نو دې شیطان وته قسم وخوړو وی زما دې ستا په ذات قسم وي د ستا په عظمت مې دې قسم وي وی چې د ستا دې بنده پسې به زه لګېدلی یم لکه څنګه چې قرآن کې الله د هغې خبره ذکر کړې ده ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم وی کله به ورته د ښي طرف راځم کله به د ګس طرف راځم کله به د مخې طرف راځم او کله به د شا طرف راځم دې بنده پسې به زه لګېدلی یم او زه به ورته وسوسې اچوم او زه به چې دې ګمراهه کوم وی دا کم وخته پورې دی ورته وی دا کم وخته پورې چې د د ساه د بدن نه نه جدا شي د هغې وخته پورې به زه د پسې نښتی یم او زه په وسوسې به ورته اچوم او ګمراهه کوم به نو حدیث کې راځي الله مو ورته قسم وخوړو الله مو ورته قسم وخوړو وی ای لعینا وی زما د په خپل جلال زما د په خپل عزت زما د په خپل عظمت قسم وي وی چې زه به د بنده مسلمان زه به د خپل بنده توبه قبلوم زه به د خپل بنده توبه قبلوم چې هغه ماته رجوع کوي وی د هغې وخته پورې چې تر څو پورې ته سا نه جدا شوي وی د هغې وخته پورې وی چې تر څو پورې د سا د بدن نه نه جدا شي زه به د هغې وخته پورې زه د توبه قبلوم او زه به معاف کوم بیا مونږ رالګېدلي یو او مونږ توبه نه وباسو بیا مونږ رالګېدلي یو توبه نه وباسو بچې الله تعالی ډېر رحیم ذات دی ډېر داسې رحیم ذات دی که نه زه ته څه ووایم د هغې ته هم نشي کولی نو په دې وجه اوس به توبه وباسل پکاري چې څونه ګناهونه موږ تاسو نه کړي خو هغه ګناه ته د سترګو په ذریعې سره کړې ده الله بخونکی مهربان ذات دی راشه الله ته ستر په سجود شه ای رب ذوالجلال زه تا نه معافي غواړم بس الله به دې معاف کړي